یاد ساتي زمونږ د اسلافو تاریخ دا دی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه باره کې راځي وی دې وړوکې ماشوم مور ورته وایي مونځ وکړه چې مونځ وکړم ما ته به څه میلاوېږي نو د ده به ګوډه ډېره خوښه وه خوږ څیز به یې ډېر خوښ و فرید الدین گنج شکر ورته ځکه وایي شکر دې خوږ څیز ته وایي ګوړې ته وایي مور ورته تا ته به ګوډه میلاوېږي هغه ته یې جانماز خور کړو بابا فرید الدین گنج شکر په مونځ باندې ودرېدو د جانماز د لاندې ورته مور ګوډه کېښوده بابا فرید الدین پرې مونځ وکړو بله ورځ مونځ وکړو همدقه طریقه ده بله ورځ یې مونځ وکړو څو ورځې پس بابا فرید الدین بهر ووتو او د خپلو دوستانو ملګرو سره لګیا دي ګپ شپ لګوي او د ده باره کې راځي سیرت کې د ده به دا خوږ شي ډېر خوښ و یو کس په لار باندې روان و وایي ځان سره یې ګوړه وړه بابا ورته لکه د شکر نه خوراک راکړه نو هغه ورته دا خو شکر نه ده دا خو نمک دی مالګه ده بابا صاحب ورته وایي بابا فرید الدین د ده په سیرت کې راځي وایي ده ته چې وایي مالګه ده نو چې کور ته وړې دا به مالګې وي هغه صاحب چې کور ته لاړو بوجۍ یې کولو که هغه ګوړه وړه خو هغه مالګه شوې وه واپس راغلو د بابا دربار ته وی بېادبي راغلو د پاکو خلکو بېادبۍ مې وکړې پریشان مالګه شوه نوجوانانو سره باز لګیا دي لوبې کوي د مونځ ټیم شو بابا فرید الدین له خو مور تربیت ورکړی و رب دې ټولو خلکو له دغه شان میندې ورکړي چې د بچو تربیت کوي اوس تربیت د بچي داسې شوي چې د مونځ په ټیم کې به مونځ کوي ملګرو ته وایي راجمع شئ د مونځ ټیم دی چې مونځ وکړو مور یې کور کې ده او غم دی ورسره چې فرید الدین ما په مونځ باندې اماده کړی و مخته کړی و عادت کړی و ما به د جانماز د لاندې ګوړه کېښوا فرید الدین به بعد خپلو دوستانو سره مونځ کوي خو که ګوړه ورته میلو نه شو نو زما دا راز به پاش شي ښکاره به شي بابا فرید الدین جانماز خور کړو خپل ملګري مور سره دې مونځ کوي هلته جانماز خور دی دلته مور ده د بابا فرید صاحب مور ده هغې د رب په دربار کې لاس پورته کړو یاره هغه کور نه چې کوم کور کې موري کور خو هله کوري چې مور پکې بابا بار مونځ کوي د خپلو دوستانو سره او د بابا فرید صاحب مور لاس کور کې اوچت کړی دی چې ربا فرید خو به کور کې مونځ کولو ما به د جانماز په لاندې شکره ورته کېښوا او که بهر یې مونځ وکړو شکره ني زما دا راز خو به پورته شي خو بر یاد ساتئ د مور دوا نه رد کېږي د رب په دربار کې قبلېږي په خبره باندې پوه شئ د مور پر ډېر ادب احترام کوئ په دنیا کې دا یوه مور ده چې د انسان ورسره زړه ارې کېږي زخمي کېږي ورسره بابا بار مونځ کوي مور یې لاس د رب په دربار کې پورته کړی ربا که شکره ورته میلاو نه شوه زما دا راز به ښکاره شي پاش به شي بابا چې مونځ وکړو جانماز یې ورټکو مور به ورته لږه غونته ګوړه کېښو شکره په دغه ورځ ورته سمه ډېره ګوړه لاندې کړه مور یې راغله چې بچي مې راشي اول به دې د مونځ تپوس کوم بیا به دې د شکرې تپوس کوم وایي بچي یې مونځ دې کړی بچي ورته یې مونځ خو وروستو خبره ده خو کور چې زه مونځ کوم ما ته شکره لږه میلاوېږي خو دا بار چې مې مونځ وکړو شکره راته ولې ډېره میلاو شه دې کې څه فلسفه ده فلسفه څه وه د مور ته ووایه چې چا سره د مور دوی د هغه بېړه پاک رب ذوالجلال زموږ والدینو ته آمین